بسم الله الرحمن الرحیم. د یو نوي پروګرام سره زه یم سید کبیر شاه. ګرانو کتونکو خبره وکړو نن د پاکستان او د افغانستان خو خصوصي ټاپک نن زموږ چې کم دی نو د هغه افغانیانو حوالې سره دی. کم افغانیان چې په پاکستان کې ژوند کوي لګیا دی او کولو یې څه کسان افغانستان ته تللي دي او څه اوس هم په پاکستان کې پراته دي. هغې مشکلات څه دي، د هغې د ژوند کیسې څه دي، هغې ته نور داسې مسایل څه دي، په دې ټولو باندې به خبرې اترې موږ سره کوي سینیر صحافي او تجزیه کار ساجد ټکر صاحب. ټکر صاحب نن پروګرام کې تاسو ته بیا هرکلی وایم. ډېره مننه شاجي، ډېره مننه. ټکر صاحب نن زموږ موضوع چونکې بدله ده لږ شانتې، نن به د افغانیانو د ژوند په اړه باندې خبرې کوو چې هغې ته په پاکستان کې مشکلات څه، مزید ورته څه مشکلات شته که نشته، یا خپل ملک افغانستان ته ځي څه تکلیفات دي ورته، څه مشکلات دي ورته. تاسو د خپل تمهید کې شاجي وویل چې د ژوند کیسې څه دي، جی، او د دې ستاسو د دې ټکو سره زه په 2-3 سکنډه کې بلها وګرځېدم. جی، تر دیر، تر بنو، تر د مردان جلاله، تر د بونیر کوګا، تر روستم، تر نوخار، تر دې پېښور، تر خیبر، جی، چرته چرته چې د افغان کډوالو کیمپونه دي، نو په یو د سترګو رب کې او بلها په سلګونو او بې شمېره قیسې زما مخ ته تېره شوې. ډېر خوندور ټاپک تاسو راوړی دی، اگر چې دا ډېر دړمن ټاپک دی، موضوع ده داسې. خو بهرحال ستاسو دا پلیټفارم ماشاءالله داسې دی چې په دې باندې د افغان کډوالو بلها مسلې اوچتې شوې، خبرونه په دې باندې شریک کړل. بالکل. نن تاسو ډېر ښکلې موضوع راوړه چې یاره د دوی څه قیسې هم شریکې کړو، ځکه چې تاسو مو ګرځېدی ورسره، میلاو شوی ورسره، پروګرامونه هم پرې وکړل، موږ هم لاړو ورسره میلو شو. نو 2-3 داسې واقعات دي، داسې خبرې اترې دي چې هغه سړی واوري نو وبوږنېږي شاجي. بالکل. نو یوه په هغې کې تعلق د بونیر سره د کوګا صحیح د افغان کډوالو، جی، او دا راته هغه ورځ سینیر صحافي شمیم شاهد صاحب کوله. شمیم شاهد صاحب په صحافت کې ډېره لویه نامه ده. بالکل. د هغې نظر په د افغان افیرز هم یو دغه شانتې افغان کډوال نو د ډېرو معاملو نه خبر دی او د غم خادم تکړه سړی دی. نو هغه ورځ هغې سره ناست وم، هغې راته شاجي یو قیصه وکړه. تاسو یقین وکړئ ویې بوږنولم، ویې لړزولم او لږ تمانیت هم راته وشو، خوشحاله هم شوم. اوس دا د حیرانۍ خبره ده. خو بهرحال المختصر قیصه داسې چې شمیم شاهد صاحب چې کډې روانې دي، نو هغه ورځ د بونیر چې کوم کوګا سیمه ده، جی، هلته هم افغان کډوال پاتې کېدل. نو په هغوی هم حکم شوی دی ځکه ټول روان دي، نو هغوی هم خپلې کډې کوړې راټولې کړې وې. خو چونکې که افغان کډوال دی او که د بونیر سړی دی او که د مردان دی او که د دیر دی او که د بنو او د هنګو دی، خو دا خو دي پښتانه دي. نو د دوی چې دلته راغلي دي 40-50 کاله پس او چرته هم آباد شوي دي کیمپ کې، نو بیا د دوی څه ناسه رشتې، غم خادۍ، تګ راتګ، یاري دوستي، تعلق دا جوړ شوی دی. نو دغه شانتې د بونیر کوګا سیمه کې هم د دې افغان کډوالو د بونیر د ولس سره او د کوګا د خلکو سره راشه درشه غم خادي جوړه شوې ده. نو چې دوی کله راتلل نو خامخا ملک د پښتو دی، هغوی ورله چای ډوډۍ کړي دي او لکه مطلب مېلمستیا او بیا ښه په دعا نفا باندې یو څو کورنۍ چې هغه رخصتېدې په ګاډو کې هغوی خپلې کډې کوډې واچولې، بار یې کړې او را روان شو. نو چې کله د مردان روستم ته را رسېدلي نو دوی سره یو وړوکی ماشوم و، په روڼي کې و، ناجوړه و، نو وفات شو په روستم کې. نو دوی هلته قافله ودروله ګاډي او لکه مطلب که نه د کوګا خلکو ته خبر وکړو چې یعنې تاسو راشئ، دا ماشوم خو اوس موږ وړی نه شو، پته نه لګي چې کله به رسو افغانستان ته. وفات شو هلته چونکې دوی مقبره هم وه، خپل مړي به هلته ښخول. نو تاسو هم دا ماشوم یوسئ او هلته خپله مقبره کې ښخ کړئ. د دې نه د رستم خلک خبر شو، لکه دوی ولاړو نو هغې راغلي څه چل دی، دوی چې ماشوم هله هغوی ورته هله راځئ حجرې ورته کولاو کړئ، کېنول. او هلته چې د کوګا خلک خبر شوي دي نو هغې هم به ځان بیا راورسو، څه شیبه ساعت کې هغوی هم راورسېدل چې دا ماشوم ته یوسو، دوی له ته به تسلي وکړو. بهرحال د رستم خلکو د مردان خلکو دوی کېنولي دي او د دوی چای ډوډۍ او ته به تسلي یې کړې ده. کله چې د کوګا خلک راغلي هغې هم کېنولي چای ډوډۍ او هغې ته وایي چې ماشوم خو نه درکړو. د رستم خلکو د مردان خلکو هغې ته وایي چې ماشوم خو نه درکړو. خپل منځ کې نښته چې ګینې مونږ هم او ایګزیکټلي چې لکه تاسو هم پښتانه، مونږ پښتانه او دا هم پښتانه، مونږ هم وروڼه یو، دا هم زموږ وروڼه دي. او دې ماشوم دلته ساه ورکړې ده، دلته خپل ژوند راوړی دی دې ځای پورې، نو دې به هم دلته به ښخو. هغوی وایي ټیک ده، ماشوم یې ښخ کړ. لکه تاسو وګورئ چې
که څه هم دا د ریاستونو د حکومتونو خپل جی. فیصلې دی هغې کوم څه نه وایو د حکومت خپلې فیصلې بالکل. پاکستان دی که افغانستان دی خو د خلکو ترمنځ یو تړون شته دی نو دا اوس څومره یو زی 40-50 کاله پس زی ماشوم دلته مړ کېږي ټیک ده یو ورورولي چې کوم دی نو هغه ژوندی کېږي که نه لکه دا خلک به تلومري یاد ساتي چې د مردان خلکو زموږ مېلمستیا کړې ده بونیر خلکو زموږ مېلمستیا کړې ده داسې په دیر کې موږ وکتل شاجي چې هغه تلل خلک د کیمپونو نه نو د هغه ځای ضعیف ولس چې کوم دی د دیر هغوی ورله ډوډۍ وکړې چای ورته وکړې بیا هغه په سکولونو کې چې کومې ماشومانې وې ماشومان و هغوی د سکولونو نه تلل نو هغې مطلب دی چې یو بل سره هغه میلاوېدل او تر غاړه وتل او هغه یو بل ته یې په مخه ښوې د تل دپاره زه به ووایم که نه ځکه چې واوړي بیا کله پته لګي څوک راځي غریبۍ دي نو هغه څومره ښکلي ښکلي عکسونه زموږ مخې ته راغلل خو هسې که دا کیسه څه هم درنه ده خو بیا پکې تاسو دا نقطه ولټوئ شاجي چې پښتانه که هر ځای وي خو دا په یو بل باندې خفه کېږي ټکر صاحب داسې څوک خلک دي چې لکه دومره درناکې کیسې مو شي او بیا لکه مونږ خپل منځ کې ګاونډي هیواد ملکونه او دغسې مسلمانان وروڼه دا ولې په کلار ژوند ته نه پرېږدي ولې داسې مطلب تاوتریخوالی ورکې زیات کړی دی منځ کې دا کم خلک دي بالکل دا که د څه هم د پردو لاس دی خو په دې کې خپل وي چې تر څو پورې په خپل کور کې ستا دشمن نه پیدا شوی نو که ستا دشمن ډېر مضبوط وي زموږ مسله دا ده چې افغانستان کې ځینې ډلې ځینې خلک هغه استعمالېږي له پخوا راهیسې د خپلو خلکو خلاف د خپل حکومتونو خلاف د خپلو واکمنانو خلاف د خپل ولس خلاف دا اګزیکټلی دا ډېره مهمه پوښتنه ده نو د دې د وجې تاسو وګورئ څو وارې دا افغانان راکډوال شول په دې کې په ماشومانو څه تېر شو په دې کې په زنانو څه تېر شو په دې کې په ضعیفانو په ماشومانو دردناکه کیسه چې یو ماشوم په کډه کې تا ته مري لکه د هغې مور او پلار باندې به څه تېرېږي چې افغانستان ته ځي چې بچی مې دلته ښخ شو او زه روان یم افغانستان ته څومره په مات زړه به تلي دا مور پلار که نه حقیقت دا دی لکه یو بچی د زړه غوښې هلته پرېږدي خو بهرحال ښه نقطه پکې دا ده چې هغه ورورولي چې یعنې د کوګا د بونیر خلک په یو لحظه کې رارسي چې دا خو مسافر دي روان دي مېلمانه دي چې دوی ته به تسلي وکړو غم وشو ماشوم مړ شه دې خوا د مردان خلک راپاسي د رستم چې نه دا خو زموږ هم مېلمانه دي بس دا ماشوم به دلته نو دا ورورولي ده نو دا بیا چې موږ غږ کوو او داسې مظاهر موږ هم لیدل چې د دې سره ځي نو اسیم ځي د حکومت حکم دی ځي په هغې کې موږ څه نشو ویلی د انتظامي او د حکومت حکم دی خو چې دې ځي نو چې په مینه لاړ شي د دوی سره سلوک داسې وشي چې هغه دې یاد ساتي او دا موږ هم لیدل د دیر خلکو د مردان خلکو د دې پېښور خلکو د دې خیبر خلکو د چا چې څومره وس شوی دی تاسو هم لیدلي موږ هم لیدلي د چای ډوډۍ د پناه د اوبو مطلب چې د هر څه ورله وکړل که نه نو دا پکار ده چې موږ نور هم وکړو بالکل اوس ګورئ شاجي ما تاسو خو یو ځای هم ډېر پروګرامونه وکړل په دې بورډ بازار کې یو ځل موږ چې پروګرام کوو نو هغه یو سړی و ما یې ښه ځای ویاو ځو مې څه به ورته یادېږي یاره وایي د پېښور دا کوڅې به مې ډېر یادېږي ما یې ولې وایي په دې کې ځینې داسې وږمې دي هغې سره موږ رالوی شوي یو وایي ته سوچ وکړه چې چېرته ته پیدا شي او لوی شي او ځوان شي او بچي دې وشي او هغه ځای ته پرېږدې نو وایي څنګه به ورته لګي زه لاجوابه شوم ما ته خپل ټکر ما ته خپل مردان ودرېد چې لکه د ټکر دوړو زه والې مزاغې کې غټ شوی منو شاجي زه چې د دې پېښور نه کلي ته ځم زه چې ناجوړ یم زه ټیک شم که نه لکه په ما چې د مردان یا د خپل کلي باد ولګي اگر چې پېښور زموږ د زړه سر دی خو لکه خپل ځای خو خپل یي که نه خړې پړې کوڅې دغه چې زه روز زه خوشحاله یم نو داسې هغې دا ګڼي چې دا دی خو بهرحال بیا بل ملګری ولاړو نو هغه سره لور وه نو ما یې څنګه څه احساس دی زه هغه سترګو کې اوښکې راغلې هغه وې دا لور به مې خبرې وکړي نو هغې په سترګو کې اوښکې راغلې ما ته وایي کاکا وایي هلته سکولونه نشته زه موجود یم په دې ټایم او وایي دلته به وایي زما ملګري دي سویلی مې دي که نه لکه دا ټول دغه کېږي دا سیزونه دي شاجي چې دا د سړي په زړه لارې جوړوي د دې علاج خو موږ سره نشته چې دا زړونه کوشیر کړو دا وګنډو خو یو کار کولی شو موږ په حکومتي سطح هم په ولسي سطح هم چې دوی ته ضرر ونه رسوو دوی داسې خبره یو نسي د ځان سره چې هغه بیا زموږ دپاره پیغور وي
لکه زه ګورم ماشاءالله ډېر د زیاتره ولس بیا د پېښور دا خلک دوی ته سلام پکار د پېښور ډېره لویه سینه ده د پېښور چې څومره پښتانه دي څومره ولس دی د دې ځایي ولس دې ته زه ځکه سلام کوم شاجي چې دا وړوکی ښار دی د دې 50 لکه آبادي ده دې څوک شړلی نه دی د ده زړه د دې ایشیا عمره زړه دی د پېښور ده کې څوک راځي دی ورته راځي خو مونږ یې خیال نه ساتو ډېره مننه ټکر صاحب یقینا ډېرې ګټورې ژورې خبرې مو کوي او مزید په دې باندې خبرې ختمیږي نه خو البته زمونږ هغه زړه دردېږي لګیا دی او تکلیف مونږ ته میلاویږي او بیا به ډېر کتونکي به وایي چې یاره مطلب دی داسې یو پروګرام مخې ته راوړه چې خلک جړی لګیا نو مونږ خلک جړو نه خو دا زه ورته یو ټپه ډالۍ کوم شاید ضرور جي ځکه چې اکثر دا تصویران مونږ ووینو په ټرکونو کې دا ماشومان ناستي دي زمونږ وروڼه دي یو ټپه ده بس وایي دا ته چې زه اخر به لاړ شم ما ته ګړی په ګړی مه وایه چې زما ډېره مننه ټکر صاحب ډېره مننه یقینا کتونکو چې کوم زموږ نانی پروګرام و دا موږ د هغه افغانیانو هغه درد هغه تکلیف چې کوم پې تېرېږي او تېر شوی دی پې هغه موږ ته اوس ته مخې ته کوي خو دا یوازې غیر قوني افغانیان نه دي دا زموږ وروڼه دي او موږ ګاونډي هېواد ملکونه که ریاستونه خپل منځ کې هر څه کوي خو زموږ ورورولي موږ له یو ځای کېدل پکار دی او موږ له بحال پکار ده چې دغسې ورورولي وساتو دا نه چې ته افغانستان ته لاړ شې او زه پاکستان کې یم زموږ رابطې ختمې شي نه رابطې به هماغه رنګې بحالي څنګه چې ټکر صاحب د بونیر او د رستم خبره وکړه نو دا یو د پښتو خبره وه چې هغې په خپل منځ کې نښته چې نه دا به همدلته کې ښخېږي دا زموږ نننی پروګرام در بل پروګرام په نمال زما ټیم له راکې اجازت دلوي الله په امان